أمان الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. عزیزانو دغه لشپې د ذوالحجې لشپې دي، لسمه ورځ غټ عیدي. موږ او تاسې د افسونه لالو قرباني کو. اول خدا خبره زده کړئ چې دا لشپې ابن ماجه ترمذي کې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې د دواړو جهانو سردار تاجدار حرم امام الانبیاء د شنه ګنبد جانان حضرت محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم فرمای دا لشپې دومره بختورې لشپې دي سترګې د پورې دا نه روزي دي که چا یوم روزه ونیوله د یو کال ثواب خدای پاک ورکوي. او د دغو د شپو دومره قدر دی که چا عبادت کې وکړو د لیلة القدر غوندې ثواب لري. لکه کشپه چې د وروستم کشپه تاسو ته په یاد ده په روزه کې راځي، دغومره ثواب یو انسان که راولاړ شو په دغو نوو شپو کې په یوه شپه کې عبادت، بلکې په دا نوو شپو کې ضروري او اهمیت چې لري هغه تر غټ عید یوه ورځ مخته هغه د عرفات ورځ وي. که یو انسان د عرفات په ورځ باندې روژه ونیسي، د موږ او د تاسې د خود پیغمبر حدیث ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه انسان دومره ثواب ده چې یوه ورځ تر عید مخته د عرفات روژه ونیسي چې یو کال ګناهونه مخته الله پاک ورمعاف کوي. د یو کال ګناهونه هغه ګناهونه چې ده کړي الله پاک د تېر کال ټول کال ګناهونه الله پاک دا یوه روژه باندې بیا د هغه بعد غټ عید راشي قرباني کو موږ او تاسې ډېر سره شیندلي وي په وطنو باندې تګ راتګ ډېر مشکل وي. زه له ګجراته راغلی یم خو دومره خبر درته کم د موږ او د تاسې مذهب دا ده چې اول خو دا خبره زده کړئ که څوک مالداره یي وسداره یي او پلار یې ژوندی یي، پلار یې هم کاروبار کې، بچیان یې هم کاروبار کې، بیا که پلار زوی ته دومره واک نه یي ورکړی چې زوی د خپلې مخې صرف حساب کتاب جنکي هغه کاروبار ورته کړي، بیا که یوه قرباني پلار وکړي دا زمن یې پرې خلاصېږي. عزیزانو کتابو لیکلي دي. او که چیرې د چا پلار په حق رسېدلی یي، ورونه یي، دوه درې ورونه یي، څلور ورونه یي او هغه وسداره یي، هغه په یوه قرباني باندې ځان نسي خلاصولی. دا د کتاب مسله ده. انشاءالله العزیز که تاسې حواله پکار و حواله به م درکم. فتاوجاتو دا خبره لیکلې ده چې که چیرې دوه درې یا څلور ورونه یي وسداره یي، هر یو ورور به ځان ته قرباني کړي، ځکه چې د پلار د تلو بعد دا میراث په ټول ورونه سره جلا کوي. که نن هم که سیاری ورور هم جلا کېږي هغه ته به هم حصه د پلار ور جلا کېږي. نو مسله دغه ده. موږ نن سبا ډېر پښتانه زه وینم یو مشر ورور یو پسه حلال کړي دا نور ټول پرې خلاص. دا غلط خبره، ټول به قرباني کړي. عزیزانو شړتک نه ده ورته پکار. یو میلمه راشي غریب سړی راولاړ شي که په کورم کې یو پسه وکړي ورته حلال وي، غیرت دا د عید مسله یي. کوشش وکړئ چې په چا باندې قرباني واجبه وي. قرباني نصاب 2.5 تولې سپین زر او 1.5 تولې سره زر. که چا سره د 2.5 تولو سپینو زر و 50 روپۍ یي په یو باندې قرباني راځي. که د ده د ضرورت د علاوه یې د باندې کورونه نه وي. او بله یو مسله دا ده ځینې خلک مور یې هم ژوندی وي، پلار یې په حق رسېدلی، نو ډېر خلک ما ته ټلیفونو کې پوښتنه کوي زه ادې ته عید وکړم که ځان ته عید وکړم. دا مسله زده کړئ. اول د ځان عید ده، بیا د ادې عید. زوی د مور په عید باندې نه خلاصېږي، دی کاروباري ده، مال دولت د ده په لاس کې ده،
که ده چیرې مور ته عید وکړو د ده عید نه ده سوی دی د ده غاړې بندې دي او مور سره که احسان کړي مور د ده عید وکړي ښه خبره ده ورته وکړي او یو بله مسله دا ده اکثره خلک پوښتنه کوي مړو ته عید کېږي که نه کېږي څوک په حق رسېدلي چا مور چا پلار خپل خپلوان مړو ته عید کېږي د موږ او د تاسې مذهب ده خو دومره فرق ده دا فرق زه درکویم کېدلی چې مخته نه یې اورېدلی دومره فرق ده چې ژوندی سړی په غوا کې په غویي کې اووه کسان شریک کېدلی شي او یو ژوندی سړی یو پسه حلالولی شي بل دوه کسان په یو پسه نشي سره شریک کېدلی او مړو نه ته پنځم په دا یو پسه باندې سره ګډولی شي د مړې په قرباني باندې پوه شوastې پنځه کسان مور او پلار د دواړه له دغه جهانه تلل د یو پسه حلال که دواړه سره پرې ګډ او یو مین مسله بله مسله دا د څوک په وس نه لري د قرباني د هغو دپاره مې یو ډېره غټه خوشخبري ده دا د څوک نه یایي چې زه خو ناوسه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل ژوند کې دوه قربانیانې دوه پسونه بې حلالول پوښتنې یې ترې وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان دې شو دا دوه پسونه ولې حلالوي ورته وویل دا یو ځان ته حلالوم او یو غریب امت ته حلالوم چې تر قیامته پورې به یې وس نه وي او دوی به راځي د هغو دپاره ډېره غټه خوشحالي خبر ده چې رسول الله قرباني د موږ قرباني تر دغه غټه خوشحالي خبره نشته خو یاد وساتئ یوه خبره درته کوم چې چا په وس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم قرباني وکړه ابن کثیر یوه خبره لیکلې وه بله ورځ ډېر حیرانه شوم تفسیر معالم دا خبره لیکلې ده په یوه روایت کې راځي کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف سجده عرش ته کېږي څومره وخت سجده یې کوي یو سجده خو د ما او تا وي حاجي صاحب 2 منټه سجده مو دا 1 منټ کوي هغه هم لکه چرګان غوټې وو چرګ چې دانې ټولوي دغسې موږ سجده موږ کو سجدې په سرور باندې موږ نه کېږو واسجد واقترب سجده یو ډول شی ده چې سړی د الله ډېر قریب شي مکې ته تللی وم په حرم شریف کې ناست وم ورې یو عرب ویره او برې ته دواړه رخوي دا مسله ده چې څوک نفلونه کوي په نفلو کې په سجده کې هم دواګانې غوښتی سي له الله سجده کې موږ ته خو صرف دا فرض لمونځ راپاته د هغه هم کله وارې کې ګوټ سهار یې وکړو ماخوستن یې وکړو د ورځې کې ګوټ ځوانان ډېر دا کار عرب ته مې وکتل ډېر زاړې سجده باندې پروت ده مکې خواته زه هم ناست وم ډېره اوږده سجده یې وکړه زه غوږ مې ورته ونیو ورزندې شوم یاره دی ورته دواوې کړې په عربي کې دی ورته یې ژړل چې ما ته م ژړا راغله ما وویل چې قربان دې سمه دا خلک هر څومره ګناهګاره دي بیا مکې ته زندې دي راسې دلته په سجده باندې پرېږدي دومره غټې غټې دعاګانې کوي او موږ او تاسو یقینا په دغه مجمع کې به یو ډول سړی نه وي چې 10 منټه پوره سجده کوي نه ډېره مشکل خبره خو زه د رسول الله خبره درته کوم تاسو دا پوښتنه کوم چې رسول الله د عرش ته سجده کوي د موږ او د تاسو په خاطر پرې کوي که بې د ځان دپاره دا جواب غواړم د موږ او د تاسو په خاطر پرې کوي نو زه تاسو ته دا خبره کوم ابن کثیر دا یو روایت راخستی داسې 10 کاله به رسول الله سجده د عرشه به څومره وي 10 کاله موږ 10 منټه نه ده کړې نو د یغ رسول الله دپاره څوک وسدار وي خامخا قرباني وکړي غویي کلیسه ورته واچول شي چا وس کېږي په څوک یو بله مسله ځینې خلک عید اکبر تر عید یوه ورځ مخته ماښام باندې یو پسه حلال کړي موږ او تاسې خلک ورته عید اکبر دا یو خیرات دا نوم یې لږ غلط ماته ښکاري عید اکبر یا یې غټ عید ته غټ عید خو په سبا باندې قرباني خو دا یوه ورځ مخکې چې په ماښام باندې پسه حلالوي دغه څه شی دا روایت هم لري دا خیرات ته ثواب یې مړو ته رسېږي لکه څوک چې تاسې حلالاوم صحیح ده که څوک کم صحیح ده په یوه خبره دغه کې هم درته کم
تر عید اکبر دا یوه ورځ مخته تر عید مخته په مقام باندې چې پسه تاسې حلالوئ تر دغه د مړو په اروا چې حلالوئ تر دغه زیات ثواب د دغه پسه هلته ده چې په سهار باندې حلال که دی ورته پسه یي چې په قرباني کې لګي د عمر یې هم پوره یو ړوند هم نه وي ګوډ هم نه وي بیا په سهار باندې ټول مړونه ته وبښه حلال یې که وایه چې آدم علیه السلام دې ونیسه تر دغه وخته پورې څومره کسان چې له دغه دنیا تللي دي زه دا ثواب یې وربښم حلال ځکه چې کتابو دا خبره راخیستې ده یو پسه دغومره ثواب نه لري که لکه څومره ثواب چې د عید پسه لري یو ویښته یې د رب ثنا یو بله مسله له مسلې مسله راوځي الله دې خیر کې چا ته ویلې خبرې ته خو لږ تناو ورکولې خو پرې کوه چې بل هم وغږېږي نور ته ویلې څه وکړم چې غږېږم بله خبره کوثر ورته وایي جای غواړي نو نن خو به هم درته غږېږي فکر راته لګېدلی د الله دې خیر یو بله مسله دا ده موږ او تاسې راولاړ شو څه حالي پنجاب کې ډېر خلک ملایان ورته یایي ډېر علما ما لیدلي دي هغه ورته یایي چې دا لیل نه ده صحیح ولې نه ده صحیح ویښته د رب ثنا یایي او که تا والي ویښتان به وسوځېږي نو د رب ثنا به شي دا مثلا زده کوي علیل صحیح دي روا دي ما سره د دې حواله ده کتابو لیکلي دي د موږ په مذهب باندې علیل صحیح اوس د دوی د سوال جواب ورکوم څوک یایي چې ویښته د رب ثنا یایي هغه که تاسې والي نو بیا به د رب ثنا څه شی یایي د هغو سوال جواب دا ده چې صحیح د موږ به سرمنجن واړوو د چا په ژبه باندې پښتو کې به جن واړوو نو دا سر او پښې دغه ولې علي له سر او پښو شرمن ته د یاړۍ دا دې لپس څوک یې جناړۍ نه جناړ کو دغه پخای نو د سر او پښې دا ویښتان بس دا د رب ثنا نه یایي د راجبه انصاف په دین کې د عقل نه چلېږي ښه ویښته اصلي کې لکې راشي تر سرمنې راوتلی چې اوس وځیم دا د ویښته بیخي هر شی دا مسله شته چې دا والی او دا د سرمن روپۍ که چا وباسلې 2-2.5 ډېره ښه خبره ده هغه یو مسکین ته ورکړي تور یې پرې کړي او که چا نه کړې ور بیا هم صحیح ده دا سرمن تا ځان ته نه دی وته پورې ولاړ یو بله اهمه مسله د چا کورونه غټ کورونه وي دا پنجاب کې یو عید پرې کېږي غریبان خلک یو عید وکړي نو د غوښو 3 حصې کېږي یوه حصه د مسکینانو وي یوه د خپل خپلوانو وي او یوه حصه د کور وي ډېر خلک دا پوښتنه کوي موږ دومره غټ کور ده دا یوه حصه خو بلکل ښکارېږي نه یو حصې په خلکو ختمېږي عزیزانو دا مسله ده که د کور اول مستحق اول ځان ده بیا جهان ده دا مسله ده چې ټول قسم کور ته ږدلی